أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين بشكا كسان آمنوا چې ایمان راوړل دي والذین او کسان هادو چې يهوديان شوي دي والصابئین او صابئ هم تاسو مانه کړي او په دین کې نوې طریقې راوستون کې تویل کیږي او دا خاص کر به هغه خلک چې هغه د ستورو یا د اجرام فلکیه او څومره چې اسمان کې د نور شي ندي د عبادت وکاو هغه ته عموما هغه ته استعمالي او په دین کې چې هر څوک هر نوې طریقه راوبسي هغه ته ویل کېږي اغمنه هم سیدا دستور عبادت کوونکي هم سیدا نور پرستان هم سیدا نور سترګې پرستان هم سیدا په ټولو باندې د مصداق راځي والنصارى او عیسایان والمجوسیان دا په مجوس په حقیقت کې د اور عبادت کوي دا تقریبا زموږ په هندستان کې او دا شی د نور پر د اور پرستی چې کومه ده مجوسیت دا زموږ په مسلمانانو کې مراغله ده الله دې موږ استخلاص کې موږ دا ډیوی ولې بوله موږ مبتیان ولې بوله په دې اور کې څه دي دا ولې موږ بوله تاسو نه پښتنه تاسو ته چاته پته شته دا هغه تعظیم دي چې کوي د اور او دا انځوان نه راغله دا مجوسیت ته شرک ته شدید ترین شرک ته دا جمعرات باندې بلاوا محرم کې بلاوا په ادیرو کې بلاوا او په دادا صاحب دربار کې بلاوا پلاني کې بلاوا پلاني کې دا ټول آتش پرستی ده او دا د انوانو رسم ده دا مجوسیت ده دا د مخکنه روان ده او د اور باقاعده خلک عبادت کوي دا مخکنه عبادت کوي والذین او کسان اشرکو چې هغه شرک کړي ده ان الله بشکل تعالی یفصلو فیصلبو کی بینهم د دې په منځ کې یوم القیامت برز د قیامت ان الله بشکل تعالی علی کل شیء شهید په هر یو شی باندې گواه ده علم ترایت ان دی کتلی ان الله جب شکل تعالی یسجد سجده کوي له اغتا من اغتو فی السماوات جب اسمانونو کی دی ومن او اغتو فی الارض جب زمکه کی دی والشمس انور سترګهم والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوريهم والجبال او غرونهم والشجر او ودهم والدواب او زندسری ټول وکثیر او ډیر من الناس د خلقنا دام سجده کوي الله تعالی ته وکثیر او ډیر حق چې باغی باندې ثابت شوی دا علیه باغی باندې العذاب وعذاب عذاب چې ثابت دی نو ځکه د سجدې نه ایثار کړی شوی دی و من یهن الله او څوک چې سپکی الله تعالی څوک چې وګرځي الله تعالی دي جواب مخکې ده فما له بس نشته هغه لپاره مم مکرم څوک عزت ورکوونکې څوک هغه صاحب اکرام بنه کیغه ان الله بشکل تعالی يفعل کای اغا ما هغه یشاء او چې هغه وړي سجده ده او دا سجده د ټولو نه اهمه ده کتابن اتفاق دي د ټولو اختلاف هم پکې نشته دا قمر نجوم جبال شجر دواب کثیر من الناس دا غځای په دوی سجده کوي نو بیا کثیر حق علی العذاب دوی په دې باندې سجده نه کوي نه کوي ډیر خلک دي چې سجده کوي ډیر خلک دي چې سجده نه کوي جی وکثیر الحق علیه العذاب او ډیر هغه دي چې په غیب باندې ثابت شوی دی عذاب ځکه چې وایي سجده نه کوي صحیح دی کنه یعنی ګوري او د من الناس پر خبره او درې ده د دې پورې هغه خلک دي چې هغه سجده کوي بیا وکثیر حق علیه العذاب د دې هغه خلک دي چې هغه سجده نه کوي دغه چې باندې عذاب ثابت شوی دی عذاب ور باندې ثابت دی او څوک چې سپکی الله تعالی بس نشته څوک د لپاره عزت ورکوونکې ان الله بشکل تعالی يفعل کما هغه یشاء چې هغه وړي هاذان دا دوا خصمانی دا دوا ډلې دي جګړې کوونکې دي یعنی یو مؤمنان او بل دا کافرو ډله یو سجده کوونکی بل سجده نه کوونکی اختصمو چې دوی جګړه وکړه فی ربهم د خپل رب مبارکی
فالذین بسغا کسان کفروا چې کافران دي قطعت باغی باندې به پریک للی بشي کټ بکللی شي لهم ابوی د پارا ثياب کپڑے من نار د اورنا هغه د پارا کپڑے پریک للی شي یا پریکړی شي دي ځکه چې قطعت مازیدا نو کپریکړی شي دی معناو کې نو دا ډېر مزدار راځي پرې بکللی شي هغه د پارا پریکړی شي دي هغه د پارا کپڑے د اورنا سورۃ اعراف کې دا یو آیت تر شوی ده آیت نمبر 41 یو څلوي ختم 41 چې لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش دی باندې د پاره به جهنم نه هغه زنګو یا وتلوي بشتره بوي او د بره طرف نه بدی باندې هغه پټې دوه صادر بوي یره څنګه موږ شپې پټې کو په خوب د پاره همدا غرانګي او سوره ابراهيم کې تر شوی د آیت نمبر 50 کې 50 کې سرابيلهم من قطران چې کپڑے بده دوی یا پټیون کې هغه صادر بده دوی هغه بده هغه تانبا ویلی شي یا د تارکول نه وي الله دې موږ تاسو بچ کی دا غنه یو سارو چې ولي بشي نه یصب اچول بشي من فوق رؤوسهم برد سرون دوینا الحمیم خټیدلی او به یسحرو ولي بشي به فاغه سرا هغه خټیدلی او بو سرا هغه سره به ویلی شي ما هغه فی بطونهم چې دا هغه په خېټو کې دي والجلود او سرمنه دا هغه الله دې متوسط معفو کې الله دې موږ بچ کی دینه او دا یو حدیث ما تاسو مخکې بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هغه په ورواړول شي نو د خپل د ظاهري اعضاء او بیا چې کمی تیری شي او دا د مریض د دنه ترواخله ترغټه کولوي پوری څه دي دا ټول هغه سره ولي شي وخت ته بوزیا ولهم او دې لپاره به مقام او غرزونه به وي د اوسپونې غټ غټ هغه ډانډې من حديد د اوسپونونه کلما هر کله ارادو چې دوی اراده وکي اندا چې یخرجو چې کني دي او تختی من هذا دي جنتنا د دې جهنمنا من غم و وجد غمنا وعيدو تبارا بوروا چې ولې شي فيها بدي جهنم کې او دا ورته ویل شي وذوقو چې اوسکي عذاب الحريق عذاب سوزون کې ان الله بشکل تعالی يدخل داخل بکی الذين اغخلق امنوا چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او هغه عملونه کړی دي نیک جنات هغه بواچی الله تعالی چرته بداخل کی باغونو کې تجری چې بهيږي به من تحت الانهار او داغه لاندې نهرونه یحلون دې تبور واغستول شي فيها بدی جنت کې من اصابرا هغه کنګنونه چې کما د بادشاہانو ته چول شي بلاسونو کې من ذهب من دسرو زرونا ولؤلؤ او ملغللی ولؤلؤ او ملغللی ولباسهم او د دوی کپڑے به فيها بدی جنت کې حریر دور خمبوي دنیا کې نرد پارا ریشمی لباس چې کم ده حرام ده او قیامت کې جنت کې بالا تعالی ورته ور کیږي وغدو او دوی تلاره خدلی شوی دا ال الطیب د پاکي طرف ته کمی پاکي ته من القول د خبرنا او دغه خبرنا مراد د الله تعالی کلمه او د قران کریم توحید مراد ده وغدو او دوی ته هدایت شوی ده الی صراط دلاری اغه طرف ته الحمید هغه صفت کړی شوی ده ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ويسدون او دوی منی کوي نور خلق عن سبیل الله د الله دلالنا والمسجد الحرام او منی کوي خلق د مسجد حرام نا الذي هغا جعلناه چې موږ جوړ کړی د اغا للناس خلقو د پاره یعنی هغه ځنه منی کوي د مسجد حرام نه چې موږ خلقو د جوړ کړی سواء برابر ده العاکف اسیدون کی تعاکف ما مقر اعتکاف هغه چا څوک چې ال د پاتکی هغه ته مراد ده اسیدون کې د مکی اسیدون کې د بیت الله فيه باغی کی والباد او مسافر په حرم کې په مکی کې د مکی د حرم د ځمکی بیت الله پدې کې هر هغه کس چې هغه بار نه راغلی دی هغه پښتون دی او که پنجابی دی او که پاکستانی دی او که بنگلاديش دی او که هندستان دی او که هغه سعودي دی او خپل د مکی اوسیدون کړي نو د دې حقونه به برابري حق به برابري دا ډېر مشکل مسله ده نن سبا دي خلکو لګا ګرانه کړي دا اعلان کې ګرانه نه ده دینه تو مرادونه دي یو مراد په حرم کې د دې حیثیت ته چې کني دې ته اول سب کې ځای ملاويږي او کاغذ ته اول سب کې ځای ملاويږي او دې په باتروم ته ځي او کاغذ بزي او دې په وغیرہ وغیرہ په دې کې حق نشته هیڅ یا اضافه نشته هیڅ د پاره کاغذ عرب دی او کاغذ عجم دی که هر څوک دی دویم مراد نه اغل ته اغز مکی دي چې کم زمکی خلق استعمالي د دې حجانو ته د کرای اغستلو لپاره نو دا سړی چې کم دلته نه تللی دی چې کم دلته نه تللی دی
نو دبا دیب التا څوک چې التا وسیږي هغه او د حقونه برابر دي. هغه ته دا حق حاصل نه دی چې د نه کرایا واخلي. هغه ته دا حق حاصل نه دی چې کرایا دی واخلي. د دې آیتونو همدغه مطلب دی او مخکینی خلکو همدغه معنی کړی ده. خو چونکې ورسره دا کاروبار شو دا کاروبار کې بخپله د سعودي حکومت بخپله پکې ملوثته نو دی وجنه چې کم تفسیرونه سعودي حکومت لیکلي دي زموږ د عام پښتو ترجمه یا نور چې کوم غیلي کړي تفسیر سعدی دی مثلا یا تفسیر القرآن دی وغیرہ وغیرہ چې هغه په سربراهي کې لیکلي شي دي نو دوی د دوړو رائے بیان دوړو پیش کړي دا دوړه رائے پیش کړي دا چې ځنه عالمان دا وایي چې نه ملکیت نشي اغستلې او ملکیت وغیرہ دا هغه چا دی چې انت پاتې کیږي او بهر حال رائے دوړه بیان کړي دا په اخر کې بیا خبره دا کړي دا چې کرایا اغستې شي خو مخکینی چې څومره تفسیرونه چالي کړي دي یا چا چې دې معنی کړي دا نه دې کرایا اچھا ته جایز نه ده دغه یو سړی تللی دی حج لپاره او الته دومره کرایا ته واخله چې حجم په ګران کا راتللم په ګران کا اول زمونږ د جازونو ولا الله دې ته هدایت وکړي دا حج دوی ګران کړی دا دومره ګران نه دی دا حج دا ور غریب سړی چا به کولای شو او دوی مټور نه ګرانواله دغه ځای کرایا ده او دا غطوالو شینو رسول الله صلی الله علیه و الله تعالی په دې کې د هغه کرایا غسل بالکل منع کړی دی الله رسول عمر رضی الله عنه زمانه کې به پابندي و چې تاسو به د حج په زمانه کې کونډې نه لګوي دروازو ته دا به کلاوي دغه چې حاجان راشي چې د تکلیف نه راسي چې هر دروازه غي کلاو کې چې د ځای ملاوي ځای د ځای ملاوي تاسو وجري تاسو بیٹکونه تاسو هوټلې یا تاسو نور د اقامت دي ځایونه دي وغیرہ او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او نه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې نه غنه ورسته بیان ورشو مثلا تاسو بیان کوم مسله دا ورسته چې کوم خلق وایي اغي اعتراض یعنی هغه جواز صرف د ملکیت په بنیاد باندې جوړ کړی چې آیا د بارنه سره راغلو او دلته یو سړی مثلا لس مرلې یا شل مرلې پلاټ ته نو آیا دا په د سره په ملکیت کې هم شریک دی نو دا خبره هغه صحیح ده چې نه په ملکیت کې نه دی شریک دی صرف مسافر دی صرف اقامت کولای شي دلته ملکیت نشي اختیارولای ملکیت به د اومغه چاوي چې دغه پلاټ دی یعنی جو چې سعودي دی یا هر څوک دی هغه کې اغسته دی دا د اغوی نو دې بنیاد باندې دغه ملکیت په بنیاد باندې اغوی بیا جواز د کرایي او دغه کرایي د لپاره بیا کاروبارونه وغیرہ او دام تاسو قاعده د کوي د هر یو حکم د لپاره صرف دې د لپاره نه د هر یو حکم د لپاره چې کم کار د الله خوښ نه د اغي ابتدا نه دلته نه بندیز کوي او دا بندیز کوي دلته ځکه چې ته دا سمخ کې راځي بیا به نور لار اخلاصي نور بخلاصي نو که یو ور دلته بند کی نو تا دا مخ کې د نور لار او جواد بنه ملاوي همدا غرنګ دا حکم دی که اول نه داسې پابندي شوی نو د دې اډو فیصله ګرانه ونه چې دا کرے واخلي کوه نخلي ډیره واخلي کله واخلي ها د خرچې د اخراجات په بنیاد باندې یو سړی ویل چې زما کور دې نشم کولای ته حاجی ته اوبو ورکما نو دا اوبو ما ورکړي او دا اوبو مثلا 2 ریال یا 3 ریال یا 10 ریال کیږي دا غلس ریال به خپل خرچ کوي د مقام دې د غزې چې کوم دې د دې اجازه نشته همدا غرنګي د شرک د پاره د سجدي ممانعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو دا وکړ په دې بنیاد باندې چې تعظیم سجده په مخکینی امتونو کې دا تاسو هم کوي ورس د بابل پیغمبر تاسو درازینه او موږ ورته معلومه الله تعالی ته چې موږ څنګه وي دا اوس موږ قبرونو سره څه کوو نو دا د تعظیم سجده به ورور دی ورسي په عبادت سجده ته به ورسي همدا رنګ زنا تاسو واخلئ زنا باندې کله حکم دا کړی چې ولا تقربوا زنا زنا ته نږدې کیږئ هم دا نه دی ویلي ولا تفعلوا زنا کوي ما نه هغه په طرف یې مورځي دغه چې امت نه پرې کولږي چې دا سینا چې مخ کلار شي به افغان ته نور لارې جوړي چنانچه هغه شی دومره خطرناک شی صورت اختیار کو کڅوک نږدې وختونو کې تللی وي نه چې کوم بلډینګونه او جوړ شول په مکی یا په مدینه کې او هغه بلډینګونو کې ډېر کمزورې ترين بلډینګ بداوي چې هغه کې کم از کم په 200 ریال باندې عام حالاتو کې بشپه ملاوي او ما ته یاد دي ازب چې تلم اوسم سایډونو کې تر تشتا شپه وچته 15 ریال یا بل 10 ریال باندې چونکی کاروبار شو نو داس مکه د اغې د شهنشاهانو یا د اغې غزمنو وسیانو ورونو واغسته او باغې کې عالیشان بلډینګونه جوړ کړل نو عام سړي لپاره الته پاتې کېدل دا تقریبا ورور بنا ممکن ته ورسیږي ناممکن بشي خود الله زيونه دي شاید الله تعالی صبر الله بیا راوسی بل الله بروسی الله تعالی
ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ويسدون او دی من کړی دي عن سبیل الله دلال خلق والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي اغا جعلناه جمګه جوړ کړی دی اغا للناس خلقو د پاره سواء العاکف برابر دی د اوسیدونکو فيه پدې کې ولباد او د مسافر د پاره ومن يريد تو چې وغواړي فيه پدې کې بالحاد هر قسم بدینی یا زیاته نو بظلم سرا نذقه نمنگ با اور اوڅکو هغه ته من عذاب الیم عذاب دردناک نا و اذ هر کلا بو انا چې مونږه او خود بنیادم کې خودو نشانات می ورکل ل ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت هغه زید بیت الله دغه چې دا مخکنا د آدم علیه السلام په زمانه کې الله تعالی خود له او عبد نوح علیه السلام په زمانه کې د هغه طوفان د نوح سره ختم شو نو بیا ابراهیم علیه السلام ته خدای چې دغه زید دا دیوال دا شمال مغرب مشرق وغیرہ دا ټول الله تشرک دا چې تب شرک نه کوي بیما سرا شیئا هیڅ شی وطهر او تب پاک ساتي بیت یا کور زما للطائفین طواف کوونکو والقائمین او د اقامت کوونکو د پارنا قیام کوونکو د پارا والركع رکوع کوونکو السجود او سجدي کوونکو د پارا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود او تب پاک ساتي کور زما د طواف او د قیام او د رکوع او د سجدي کوونکو د پارا واذن او اعلانک فی الناس بخلقو کې بالحج د حج د پارا او دا حکم د حج په سوره آل عمران آیت نمبر 19 کې تیر شوی دی سوره آل عمران آیت نمبر 97 ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیل حج البیت من استطاع الیه سبیلا حج البیت او ته اعلان وک بخلقو کې د حج د پاره یاتو کذی برازی رجالا پیادا وعلى كل ضامر او په هر هغه او خوانی چې کمزوري وي یاتینا راضیب من كل فج عمیق د هر اغلالنا عمیق چې اغلری وي یا گہروی لفظ معنا خو عمیق گہره ته ویل کیږي اشاره د لريوالي ته نغد نبرازی تا आवाज وکا زبردری په ذهن کې واچو ما او الله بده را رسي لیشهدو دې لپاره چې دې حاضر شي منافع فائدو لپاره لهم چې دې لپاره الله پیدا کړی دي په دې حج او په دې عمره کې په دې بیت الله کې او څوک کوم کسان چې دلته تللی دي عظیم هغه په دې باندې گواهی چې حج یا عمره دا غربت نه راولي دا دنیا کې هم فائدہ کوي آخرت کې هم فائدہ کوي او الله تعالی هم دا قران کې دا مجهول ذکر کړی دی د پاره دی چې دې کې الله تعالی صرف د آخرت ګټه نه ویلي او دعا کې هم الله تعالی ویلي وي تاسو کومه په سوره بقره کې اغل استل دا چې دې کې ځنه خلق دسي دي چې هغه وایي چې راکې ماته دنیا کوي او نبی هغه د پاره په آخرت کې څه حصہ او بعضې په کې داسي دي چې هغه وایي چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو هغه دې کوم د دوړو اشاره ده او دلته هم دوړو اشاره ده څوک هم چې حج او عمره کوي الله تعالی باغې د پاره دنیا کې فائدې ورکړي او آخرت کې فائدې ورکړي ويذكر اضيات کی اسم الله انم تعالی تعالی فی ایام فورز معلومات باغ معلوم کړي شو کې علامه باغ سبحانه رزقهم چې موږ رزق ورکړي دوی ته من بهیمه الانعام بهیما هغه جناور چې دغه په आवाज کې ابهام ده چار بیان او ټول ته اشاره ده ډول معنا تقریبا سره شامل ده فکلوا بتاسو خوراکو کوي من حد اغینا واطعموا او تاسو خوراک ور کوي البائسا اغه کمزوري بدحاله الفقير غریبانو ته داغه قربانی نه چې کم تاسو کوي ثم بیا ليقضوا تاسو لري کوي قضاوت یې لري کوي تفتهم اغه خیر خپلې ځکه چې په حج په 4-5 ورځو کې سړی ډیر زیات ګنده شي ګرځي او ستړي او خولي او وغیرہ وغیرہ نبی تاسو مطلب غلام وي وليوفوا برکی پکاده چې پوره دي کې دوی نذورهم اغه نظرونه چې کم دوی منخت کړی وي خپل ځان لپاره مخکینه وليطوفوا پکاده چې دوی طواف کوي بالبيت العتيق عتيق لفظ معنا زوړ دا زوړ کور دغه چې ولنه کور د په دنیا کې نو دا هغه کور د طواف کوي او دا طواف هغه خیرنه طواف چې کوم فرض ده بقدا په حج کې او نور احکامات خو تاسو معلوم دي چې حج کړی وي آسان سره پويږي مربانه او لري کی دا خيري خپل ذالک دا حکمنا من هغه چا د پاره دی يعظم چغا عزت کوي حرمات الله د الله تعالی د حرام کړی شوی شیونو حرمات الله د الله تعالی حرام کړی شوی شیونو لکه مسجد حرام دی وغیرہ نور دي
فهو بسغا خير له خدای غد پارا عند ربي دا غره پنځ باندې او حلت او حلال کړي شوی دي لكم تاسو د پارا الانعام سروي الا مگر ما هغه ان سوا د هغه څارونه یتلا چې اولستل شي علیکم پتا سو باندې فجتنبو یعنی دا کم چې الله حرام کړی دي چې تاسو باندې د هغه تلاوت وکړل شي علاوه د هغه نور حلال دي علاوه د هغه حلال دي او هغه تلاوت کړی شي چې شری سوره مائده آیت نمبر 3 کې لکه الله تعالی فرمای حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به هغه تاسو معلوم دي تاسو عمده غنګ نور آیتونه کې ذکر شیو دا هغه نو چې کم تاسو باندې تلاوت کړی شوی دی هغه نه علاوه حلال دي فجتنبو بزان بچ گئی الرجس د گندګینا من الاوثان لبوتان او وجتنبو اوزان بچ گئی قول الزور خبر د دروغنا حنفاء لله تاسو تابع اوسېږئ الله د پاره یکسو اوسېږئ الله تعالی د پاره یکسو یو طرف د ابراهيم عليه السلام خاص صفاتو غیر مشرکین به غیر د شرک ورکنا به باغ سرا یعنی شرکونه کوي باغ سرا ومن یشرک او څوک چې شرک کوي بالله الله سره فکانما دداس شو لکا خر چې دیر پریوتو من السماء د اسماننا فتخطفه بیا اتختیره اطفال مرغان او تهوی او یا دار اوغردی به باغ سرا الريح هوا فی مکان صحیح پر مکان لری کی یعنی د عبادتو کو او د شرکو نو دا داسې شو دا سړی لکه څنګه مرغان او تختی یا هوا راغله او لری د اوغردو ضایع شو ختم شو مثلا ذالک دا ومن او هغه څوک يعظم جغه عزت کوي شعائر الله نشانات د الله تعالی فانها بس بشک اغا من تقوى القلوب دا اغزړه د پرهیزګارۍ نه دی یا اغزړه د پرهیزګارانو نه دی یعنی اغزړه ته تقوا حاصله شوی دا بیا لکم تاسو د پاره فيها پدې کې منافع او فائدې دي الی اجل مسمى تلونټي مقرره پوری ثم بیا محلو بیا ذبح کول هاد اغه تروی دي یا رسول د اغه دي ال البيت العتيق د کور هغه بخوانی زوړتا دغه چې د حج قرباني دا په بل ځکه نه کیږي او دا قرباني د عید قرباني نه ده دا د حج قرباني ده او د حج قرباني بل ځکه نه کیږي عید قرباني ته ارزه کې کولای شي او دا تا چې کوم حج تتلې او ال تتاونه کوم قرباني ده دا د حج شکرانه ده او دغه شکرانه په بنیاد باندې ده چې ته مسافر باندې د قرباني خبره نشته ده نو دی وجنه په د باندې قرباني نشته ولا تعالی په دې قرباني کې حکم ادا کی او کده به عملدار دې کلی کې کین نو کوي الا دا چې د نمائش لپاره نه ولکل امه او د هر یو امت لپاره جعلنا موږ جوړ کړی دا من سکن یو طریقہ د قربانی لیذکروا دې لپاره چې یاد کړي دوی اسم الله نوم د الله تعالی علامه فاغ سبحانه رزقهم چې موږ روزي ور کړی دا دوی ته الله تعالی من بهیمه الانعام د ثروت د چارپایو او چارپایو نه جگہ حلال دي فالهکم بس الہ دستاسو الہ د واحد یو فلهو بس هغه پر اسلمو ماغه پر تابعدار شي ایمان راوړي مسلمانان شي وبشر او زیر ورک المخبتین عاجزی کون کتا الذين كسان دا عاجزی کون کی اذا هر کلا ذکر الله چیات کله شي نوم د الله تعالی وجلت نو پیر باندې شي قلوبهم زونه د دوی والصابرین او صبر کون کی دی دوی علامه باغ سبانه اصابهم چې اورسیږي دوی ته والمقیم الصلاه او قائم کون کی دی دوی د مانځه ومما او د هغه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دی خرج کوي د الله په لار کې والبدنا د قربانی او خان جعلناها مونږ جوړ کړی دی آغا لکم تاسو د پاره من شعائر الله د نشانات د الله نه شاعره نشانه شاعر جمع د شاعری ده لکم تاسو د پاره فيها باغی کې خیر تاسو د پاره فائدہ ده فذكروا بانم واخلی اسم الله ان یاد کوي تاسو نوم د الله علیها باغی باندې صواف لفظی معنا خدا د صف نه ده او دا ویل کیږي سب جوړیږي عموما په ولاړی باندې او دا د اوخ د قربانی د پاره د هغه و درې دوه ته اشاره ده ځکه چې اوخ په سملاستو باندې نه قربانی کیږي قربانی په سملاستو کولای شي ناجایز نه ده خدای سملاول او دغه حلال او ذبح کول او بیا مری او دغه ځای نو دی وجه نه ګرانواله ده نو د هغه طریقه دا ده چې دا داسې ودرې قربانی د پاره او کوم چې دغه ماهرین دي دا لومبني دا ګوټه چې کومه دا ورته اوتړي او بیا داسې 13 نزوی ور سره لاس کې هغه او پدې دې کې وې دې کندې کې
دلته چې څنګه اوه یا دومره تیری چې شرط سره غینوي نه راشي او نن سبا چې کومه قربانیانه کوي په حج کې او خان جون کې ډیر وي ناغه د پر ټول ماشيني سیستم دی یو ځای ته یو بلد او خورته مخ کې نور ور پسې کی دا سیات نه لاس ها دغه غټه ډانډې ور سره مصران نه مضبوط خلک او هغه ځای ته برابر کی چې کم ځای کې پنجره ور باندې راتا وږي چې پنجره په راتا وږي ټول ماشينونه دي کنه هغه پنجره کې په خپل هغه قطار ته برابر شي دا چې ور باندې راتنګيږي یو قطار ته برابر شي نو ورته سړی ولاړی هغه ورته ولاړی د اوخ په برابرۍ کې نو الدغه اثر خپل داسې اوچت کی ا سیستم ورته داسې جوړ کړی نو هغه سره شړک وای ولا مخ کې لاړ شي بل وای مخ کې لاړ شي بل وای په یو لاس منټو کې تقریبا یو شل وخانده په ځای باندې راپری بسی ناغه طرف ته اشاره ده فاذا به هر کله وجبت دا چې کله راپریږي دا اوخه دغه چې په ولاړی باندې قرباني کیږي نو د دې پریواتو ته اشاره ده جنوبها ارخونه ده دي یعنی په ارخ باندې اوله کی دا راپریږي فقلوب یا اخرى من هذا اغینا واطعموا او تاسو خوراک وکي ور کوي القانع قانع هغه غریب چې هغه سوال نه کوي او والمعتر او هغه غریب چې هغه سوالم کوي نه غیتم ور کوي او نه کوي غیتم ور کوي کذالک هم دغه رنګ سخرناها موږ تاسو ته تابع کړی دي دغه اوخان و غیره دا چاروي لکم تاسو لپاره لعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ اوس دا قرباني او دا ویني و غیره تاسو لپاره کوي یو د بوتانو غو طریقه دا چې هغه باندې ول زول دی ویني دی یا د خپل غو منجارانو ته ورکول دي یا نور چاته نظرانی او شکرانی ورکول دي الله وې زما لپاره دادا سینه ده لینال الله نرسیږي الله تعالی لحومها وخذ اغي ولا دماؤها او نوینه د اغه ولکن او لیکن ینالو رسیږي اغه ته التقوا پرهیزګاری منکم دستاسونا تاسو هغه تقوا الله تعالی ته مطلوبه ده تاسو هغه او خلاص نه مطلوبونه الله تعالی ته هغه رسیږي دا خو به تقوا یا غریب ته ورکي یا بچو ته ورکي او دا عام طور باندې خلق په درې حصو کې تقسیم کی دا د دې آیت په نتیجه کې ضروری نه ده چې دا غدرې حصے باقاعده په کیلو باندې بالکل برابر داسې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کی حدیث ته چې ما تاسو باندې اول د درې ورځې نه زیات د غوخه منکړی و چې نه به ایثار وي اوس تاسو ته اجازه ده کته تاسو هغه سٹور کوي ذخیره کوي او کته تاسو هغه صدقه کوي دا تاسو مرضی ده خپل مخری مشمان ته مرګي دوستانو ته مرګي غریبانو ته مرګي څومره تقول شي دومره ته وکړه څومره تاسو رضیږي غي ته ورکا داسې پابندی نشته چې خامخه ورکا او نه دا پابندی نشته چې خامخه اخرى نه خپل ځان ته وګوره هغه نه علاوه د هر چا سړی په سر باندې قرباني نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې کې هم او هغه نورو صحابه کرامو به هم د کور په سر باندې یو قرباني کافی ده هغه کې بیا وې سي برابرې کا او کته اوس رسیږي غریبانو د پاره کینو سلو کا تاسو مونږ کینا خو خامخا د هر کس د پاره بیل د پاره چې نمایش وکي خلکو ته وخای وغیرہ نه دا که نمایش د پاره خو خیر بیا ډیره زیاته ګناه ده او که نمایش د پاره نه ته بازار باندې خامخا ضروري کړی وي نو الله طرف نه ضروري نه ده یو قرباني استاد ټول کور د پاره کافی ده دا غټ جناور ده څومره چې ته غټه غسته شي دومره ته ثواب ډیر ده ګډه غسته شي یو اخلا هغه ته بیا خپل ضرورتونو ته لګو ګره کدا ضرورت بنا پورا کیږي نو خیر دی قرباني وکړه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امت لپاره او خپل ځان لپاره دو قربانیان به عموما تور باندې باغ کولې نو تمام دا غره کې مور لا لپاره کولې شي ځکه چې علي رضی الله تعالی عنہ به رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کوله هغه صحابي او دا عمل موږ لپاره نمونه ده ناغه لپاره کولې شي بهر الله تعالی دې موږ تاسو قرباني په کوم اندازه دي څوک څونه پیسې لري لکه زکات خبره تاسو جا قرباني لپاره زکات خبره چې چا کړی دا صحیح نه ده چې چا باندې زکات کیږي اومغه دې قرباني کوي د دې اسانه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر زیات فضایل بیان کړی دي او د هغه فضایل په بنیاد باندې دا فرض بیا هم نه ده خو کچېری یو سړی یو چلی اغستې شي یا برخه اغستې شي فقط د جداري وکي او صحابه کرامو په طریقه داوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ورته معلوم شو او یا به د حکم معلوم شو بیا به مزید بختنه نه کوله چې دا فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی مباح دی اوې کو ونه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دی بس کولې پکار دي کچې یو سړی دومره وسرسیږي بیا په دې کې د فقهاو اختلاف دی دا ټولې رایشته دي دومره رايمشته چې کله یو سړی یو جوړ کپڑے دي او د دویم اضافي جوړشته نه دې قرباني کوي دا کم از کم رائے موجوده ده تاسو پړاو کې د دې رائے
او زیات نه زیات رائے هغه صاحب نصابی چې هغه زکات ورکړي نو کم از کم هغه د فقهاو دا بیان کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضایل بیان کړی دي ډیر زیات لکه مثلا یو فضیلت دا ده چې څومره دغه واقعي دومره به هغه ته نو ګناهونه الله تعالی معاف کړي او څوک چې دا غواړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت ادا کما او زه هغه د امت نه حساب شمه هغه دې موږ په شان دي قرباني وکړي یا دې موږ په شان دي قرباني وکړي ثواب ډیر دی ډیر زیات ثواب دی با ډیر فضایل دي په حدیثو کې نور هم نو دی وجنه کم از کم حد مم درته وخدو زیات نه زیات حد مم وخدو نور انسان په کار دی چې خپل ځان ته وګوري یو کور د پاره کم از کم یو قرباني په کار دی چې په کار دی چې دومره غریبان الحمدلله نن سبا نشته چې هغه یو قرباني نشي کولای جی هر څه کولای او بالکل هر څه کولای خو چې هغه وارث هو کنه هغه وارث هو نو دی وراثت په بنیاد باندې خو ټولنه اول پکار کو خپل مور پلار ته او د خپل مور پلار ته هم یو قسم دا سنت ده د صحابیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کبیا چا وسوي اچھا ټول امت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نو تمه به لپاره کو او موږ عموما دا وو حتی نه لس دولت دیار لس کو هغه کې یو خپل کور ته پاره کا یو د امت ته پاره کا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاره کا مور پلار ته پاره کا نو هغه ثواب د موشي او استاغه دغه مقدار هم پیډیر شي وغه زوب نوړي دا ته جایز ده مالک نصاب په شرط نه په یو کور کې مثلا دوه نفر درې سلو کسه د نصاب یو سړی قرباني وکا د کور چاپیر دا ټول اخلاص شو حکم د یو ده حکم د یو ده البته اوس یو سړی ما تاسو ته ولیک نه مخکې یو قاعده تیر شوی ده او هغه د پاره ده ومن تطوع څوک چې خوشحالي سره نیکی کوي هغه دا قاعده په هر حکم کې تاسو یاد ساتئ دا په هر کار کې یاد ساتئ خوشحالي سره یو سړی کوي زیاتې کوي ډېرې کوي خو چې هغه سره الله خبر ده چې نمود او نمایش پکې نه خامخا خلکو ته خودنه نه نور هغه کولای شي شلم کولای شي جی خو حکم به دیو باندې ادا شو حکم به دیو باندې اخلاص شو او زهره خبره جی ان الله بشکل تعالی یدافع غلر کوي عن الذين ذو خلقنا امنوا چې مؤمنان دي یعنی هر تکلیف تلری کوي هر مشکل تلری کوي هر دشمن تلری کوي ان الله بشکل تعالی لا يحب من ان کوي كل خوان كفور هر خیانت کوونکی کفور او ناشکر سره وذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا دا آیت باره کې د اکثر مفسرین او اکثر د ټولو نه را خیال دار چې دا د الله تعالی طرف نه د جهاد یعنی د قتال لپاره لومبنه آیت ده او بعض رائے دا چې د سوره بقره غا آیت ده چې کتب علیکم القتال تاسو جګړه او کې تاسو باندې فرض کړی شوی خو دواړو کې فرق نشته تطبیق چې کله وکي نو دواړو تقریبا یو شان دي دلته اوسې نه ده اجازت ده او الته حکم ده نو که یو سړی وایي چې حکم کم ده نو حکم لومبنه په سوره بقره کې ده او که سړی وایي چې اجازت کم ده نو باندې اجازت په سورې حج کې ده نو هغه عمرم باندې ده به حیثیت حکم او دا عمرم باندې ده به حیثیت اجازت صحیح ده کنه اجازت ورکړی شوی دی الذين وخلقوا يقاتلون چې جګړه کوي به انهم یعنی اجازت ورکړی شوی دی هغه کسانو ته کوم کسانو سره چې جګړه کولای شي بانهم ذکر چې دوی ظلمو په دوی باندې ظلم شوی دی وان الله بشکل تعالی علی نصرهم ذی په مدد کول باندې لقدیر قادر دی الذين وكسان اخرجوا چې او استلشل من ديارهم تخبلوا قرونا بغیر حق فلا حق سرا الا لفظ منا مگر یا سوا نو دې کې خبره خبره پرته نو خبره ده چې او استلشل په جرم د دې چې نو سوا د دینه بل جرم هغه جرم بل نو الا مگر انداشي یقول چې دی وای ربنا الله چې رب زمونږ الله دې صرف په دې بنیاد باندې او دا ربنا الله دې باندې بار بار تکرارونه شوي دي او دا د خلینو مراد نه ده عملی طور باندې څوک دا ثابتای نو هغه کله کومونه خلق بیا وباسي او هغه د بار بیا اورونه دي هغه د بار بیا جیلونه دي هغه د بار سزاګانی دي نو د هغه بنیاد باندې الله دا خبره کړې ده او که سړی کور کې کمرې کې ګډ کې ناشته او ربنا الله او یا ربي او یا هغه څه وایي دا څه نه وایي دا هغه نظام خبره ده او دې کې تاسو د ربوبیت او د رب معنی کې چې کومه مناسبه کړې ده هغه یاد ساتئ دنه مراد حاکمیت د الله تعالی بل چا نه منما
مالکیت د الله تعالی بل چا نه منم، رازقیت د الله تعالی د بل چا نه منم، او خالقیت د الله تعالی د بل چا نه منم. دا خاص معنی بدی کې دا څلور پرتی دی بدی رب کې دا چې کله ته کوي یعنی خالق زما پیدا کړی زما، رازق زما چې زه رازق کړی، مالک زما چې اختیار دې هغه دی، حاکم زما چې فیصله به هغه کوي. او قیامت کې دا قبر کې چړمنې پختنه کیږي دا هم دې پختنه کوي چې دا اختیار چاته ور کړو، اختیار دې چا واستان نظام زندگی سوال چا مرضی باندې تا وخت راو. ولولا دفع الله کچری نوې دفع کول الله تعالی د پاره الناس د خلقو بعضهم زنه د دوینه به بعد په ځنو ذریعہ سره لهدمت نورانی کړي شوی بوي صوامع وړي عبادت خاني وړي وړي کمرې د عیسایانو و بیعون او لوی ګرځي و صلوات او عبادت خاني د يهوديانو و مساجد او جمعتونه یذکروا چې دا ولې شي فيها باغې کې اسم الله نوم د الله کثیر ډیر، او دا په هر زمانه کې کدا جهاد رکاوټ نه وي جوړ شوی نو دا ټول به باندې کړی شي وي، او دا ضروری ده د لپاره چې عبادت خاني د آباد پرتی ځکه چې دغه الله نوم غستل شي او دا مرکزونه دي د الله تعالی. او نن سبا زمونږ جماعتونه چې کم دي دا خبرم ډیره سخت ده، ما باندې کین د بیا سمم ډیر پټ پټ باندې کوي، نور خلک مې باندې کوي، خو چې ونه کما هغه نه چې صبر دې شو. زمونږ چې کوم جماعتونه دي دا جماعتونه مقصد دا اډو دینا، مونږ جماعت کې صرف منځونه کوو، هغه د دوه کسانو کار روان دي، یو زمونږ د امام نو کری لګیدل ده او یو زمونږ خلکو ته د جمع مون ملاوي. نو دا هدا پوره خبره ده، خو جماعت په حقیقت کې د اسلامی تعلیماتو مرکز، د بچو د پاره، د مشرانو د پاره، د زنانو د پاره، د تعلیم، د ترجمه، د احادیثو، همدغه رنګ د فقه، همدغه رنګ د دعوت، همدغه رنګ د معاملاتو، همدغه رنګ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې څه کول، ایته کول په مسجد نبوي کې بدا مرکز ده. دا مرکز دی د مسلمانانو د ټولو اجتماعي معاملاتو، د ټولو اجتماعي معاملاتو او د مسلمانانو او موږ خو چې کوم جماعت کې کوم دې ته خپل څوک لا ورنږدې کا ته ویل کا هم سپورټ ورغلی وړل کوي، او دا د جماعتونو اندامګه تقسیم دمګه فرقه پرستی هغه بنیاد جوړ کړی دی. کچېره دا داسې نه وي او دا جماعتونو مرکزونه وي نو اوسم الحمدلله او دا د الله فضل دی. دا اوس د لسو شلو کالو کې دا خبره اوشوله چې څنګه په هر جماعت کې ترجمه تقریبا روان شي، قران کریم خبره روان شول، الله تعالی فضل و کرم دی. کله داسې نه وي نو دا جماعتونه وو بالکل مرکزونه وو، لوی تعمیرونه دي په دسلار کې زی ګوري بدزړه په اوسوځي چې دا لوی تعمیر دی بس ولاړ صرف یو منځ ته انتظار جو په مولوی سے بازان کوي او بیا په کې مسکی بس، نور هیڅ فائدہ ته نشي غوښتل. د مسلمانانو د خیر او د خیګړې هیڅ مقصد نشته، حالانکه دا د مسلمانانو د اجتماعي د مفاداتو مرکزونه دي او د اسلام مسلمانانو هر اجتماعي مفاد د عبادت ده، هر اجتماعي مفاد د عبادت ده. او الله تعالی دیو کې او دا وایي الله تعالی په دې بنیاد باندې د آیت کې چې دا د قتال په بنیاد باندې د شونه آزاد شي او په دې کې د الله تعالی نوم واغستل شي، په دې کې د الله نوم واغستل شي. ولا ينصرن او خامخ مدد بکي الله ولا تعالی من د هغه چا ينصره چې هغه مدد کوي، ان د الله تعالی د دین مدد کوي نو الله مدد کوي بیا. ان الله بشکل تعالی لقوی ذرور د عزیز او غالب هم ده. الذين كسان امكنناهم وذا د هغه جهاد نتیجه ورته خي چې کم جهاد وکي او د هغه جهاد په نتیجه کې تا ته کم حکومت ملاو شي، اختیار ملاو شي، اقتدار ملاو شي، د دې په فائدہ څه وی فائدہ ادا ده. امکناهم کچیرمغه طاقت ورکو دوی ته په ارض پسمکه کې اقام الصلاه نو قایبای بمونږ دوی او اتو الزکات او زکات باور کوي. اقامت الصلاه او ایتاء زکات دا دواړه الله تعالی چې کوم ذکر کړل د دینه مراد صرف دا دوا اعمال نه دي. الصلاه دا زمونږ ټول جسمانی عبادت دي او زکات دا زمونږ ټول مالی عبادت دي. نو دینه څه مراد ده؟ دا تاسو وګورئ بیا تفسیرونو کې وګورئ. دینه مراد زمونږ د مسلمانانو اجتماعي څومره چې مالی سیستم نه، مالی نظام دی، څومره چې زمونږ مالیات سیستم دی، دا ټول د الله پر ځوان دي. لکه نن زمونږ سودی نظام دی، زمونږ معیشت، زمونږ اقتصادیات وغیرہ وغیرہ اوبه تاسو خپويږئ. او دا رنګه زمونږ د جسمانی عبادتونه څومره چې دي
دا څومره چې دي زموږ جسمانی عبادتونه کاغه مونږ د روزه حج زکات وغیرہ زکات خود مالی عبادت ده وغیرہ دین علاوه نور دا ټول به دا څوک کوي دا به د دې ذمہ داری وي دا کم ته چې اختیار ملاوي شي په دې ځمکه کې د حکومت د اقتدار دا هغه جهاد په نتیجه کې د مسلمانانو ته دا او بل څه کوي دی دویم کار به سوي چې امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف ونهي عن المنکر وکړي ان نور خلقو ته بدني کې دعوت او امر حکم او بدینه باندې کول ان دا سلسله به جاری ځکه چې هر یو شی ته جوړ کې نو میاشتې بعد هغه شکل صورت خرابيږي کال بعد لس کال بعد شل کال بعد هغه ورانیږي نو چې کم سیستم کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر جاری وي نو د دې مثال داسې ده لکه تاسو تعمیر جوړ کړی دی داغه باقاعده صفائی او داغه باقاعده تعمیراتی کار او داغه زیبای سوارای دا ور سره جاری وي نو ستاسو دغه نظام به قایمي بیا او کدا کار پرې دی امر بالمعروف و نهي عن المنکر نو ستاسو کار کې به هغه چینجی او هغه وینه او هغه ګندګي وشي چې ستاسو نظام به بیا راغورځي او کم دې کې چې دا نظام کې چاره وستل دي او په دې کې کمیره غلې دي هغه ورسېدل هغه به ورسېدل ولله ولا تعالی پر عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی و ان یکذبوک کچری دوی دروغجن وګڼي تا فقط په تحقیق سره کذبت دروغ غنل شي وو قبلهم مخکې د دوی نه قوم نوح و ان او کچری یکذبوک دوی دروغجن کیتا فقط په تحقیق سره کذبت دروغجن غنل وو قبلهم مخکې دوی نه قوم نوح قوم د نوح علی السلام قوم فاعل دی او نوح علی السلام مفعول دی ان نوح علی السلام قوم چې کوم اغي نوح علی السلام دروغجن غنل وو وعاد وعادیان وثمود وثمودیان دغه ټول باندې پیش ته وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم لوط او قوم د لوط عليه السلام واصحاب مدين او مدين ولا اسيدون کی وقذبا او دروغجن غنل شي موسی عليه السلام فاملت ما بغيت مهلت ور کړو للکافرین کافر ثم بیا اخذتهم اني والاغوي فكيف كان نكير بسنګ شو اخر انجام زما عذاب زما فكيف بسنګ كان هو نكير عذاب زما فكأين بسمر من قرية دكلنا أهلكناها منغا لكړي دي اغا وهي او اغا ظالمه ظالمانو فهي بسغا خاويه پریوتی دي على عروشها بچتون خپل باندې وبئر او قيان معطله چې بیکار پراته دي وقصر او بلډینګونه مشي لوړ یا ماړی لوړ هغه قيان چې مخکې خلکو بیا غسته کله وته او زغ شار ویجار پراته دا مخکینی قومونو هغه علاقو ته اشاره ده چې کوم باندې الله تعالی باقاعده عذابونه را نازل کړی دي افلم یسیروا آیت دوی نه کردی فی الارض پزمکه کې فتکونا چې شی لهم دې لپاره قلوب منزرنا یاقلونا چې دوی په هده فتکونا وې دوی د پاره زونه چې دوی په هدايه به په غزونه باندې او اذان یا غوونه وي يسمعون چې دوی اوریدل به هغه سره فانها بشکا خبر دادا چې یقینا اغا لا تعمل ابصار نړندېږي سترګي ولکن لیکن تعمل قلوب وړندېږي زونه سترګي خوشتري خو زړه د هدایت ورته نه کوزيږي الذي اغفس في الصدور چې هغه پسینو کې دي ويستعجلونك او دوی جلدی کوي تانا بالعذاب فعذاب کې ولن يخلف الله اذ كلب خلاف انکی الله تعالی وعده د خپل وعده ارازي بخامخه او کله برازي د مخکین الله لیکل د وخت وان او بشک یوم اغورت عند ربک استاد رب نسبانه ک الف سنتين دا پشان د زرو کالونو ده مما د اغورتنا تعدون چې تاسو شمیر کوي یا دا کالونو چې تاسو شماري الله سره هغه 1000 سال برابر ده د دې ډول توجیهات مفسرینو کړی دي یو توجیه دا چې دا قیامت د ورځې ته اشاره ده چې قیامت ورځ به دا دومره وګدوي په دې خلکو نه فرمان باندې چې هغه به دا سیوی لکه دنیا کې 1000 سال زر کالونه څومره تیریږي دومره به دا یو ور دور باندې تیر شي او بیا مراتینا د دنیا حساب ده دوی جلدی کوي په عذاب باندې نو الله و یو ورځ نیمه ورځ یو ورځ وغیرہ نو هغه بنیاد باندې ستا حساب کې زر راځي او د الله حساب کې ورځه دا داسې ده لکه ستا یو زر کالونه وکای من قريه او دې ذکرنا عمله چې مونږه مهلت ورکړې ولها اغه ته وهي او اغه ظالمه ظالمانو ثم بیا اخذتها مونږه اونې ول اغه و الی المصير او مونږ طرف ته واپس را ګرځیدل دي ټولو
قل دورته وایا یا ایها الناس ای خلقو انما بشک خبر ادا بلنه دا انا ذچما لكم تاسو لپاره نذیر يرور کون کې ما مبین خارا فالذین بسوا کسان امن چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او عملونه وکړل نیک لهم دې لپاره به مغفرت بخنوي ورزق او دې لپاره بروزي وی کریم د عزت والذین وکسان سعوا چې دې کوشش وکړو فی آیاتنا زمګد آیاتونو کې معاجزین د عاجز کولو یعنی موږ آیاتونو ته د شکست ور کولو کوشش وکړو چې دا به موږ کوم عاجز کو اولئک هم دا خلق دي اصحاب الجحیم دا ملګری د دوزخ دي وما ارسلنا او نه لګل موږ من قبل کما کستان من رسول ایتیو پیغمبر ولا نبی او نسوک نبی الا مگر اذا هر کلا تمنا هر کلا د دې په معنی دي او ټول تقریبا صحیح هم دي تمنا یومنا دا د تمنا هر کلا چې هغه ارزو کوي ارمان کوي د مؤمنانو د پاره د ایمان وروړلو او د غید نیک عمل کولو یومنا دویمه معنا چې کوم عام شوی دا هغه د قرأت چې هر کله د قرأت کوي القا نغردی الشیطان شیطان فی امنیته د قرأت کولو کې د قرأت کوي شیطان به رکاوټ اچي او کدا معنا پدی تمه باندې شي تمنا باندې شي د دې معنا نو پیغمبر چې کومه تمنا کوي د مسلمانانو د نیک عمل کولو یا د نور خلقو د مسلمانان کولو نو شیطان باغی کو رکاوټ اچي شیطان باغی کو رکاوټ اچي خبر العام طور باندې معنا د قرأت کړي د خلقو فینسق الله بیلرکی الله تعالی ماغا یلقی شیطان چې واچي شیطان ثم بیا يحكم الله مضبوطی الله تعالی آیات يخبل آیاتنا والله او الله تعالی علیم بوغه حکیم خاوند حکمت ولره ليجعل دې لپاره چې جوړ کی ماغا یلقی شیطان چې غردی شیطان فتنه یو ازمائش جوړ کی اغا ذریعہ د ازمائش للذین او خلق د بار فی قلوبهم تاو بزرونو کې مرض بیماری دا والقاسیه او سخت دی قلوبهم زونه دا وي وانه بشک الظالمین ظالمان لفی شقاق اند په مخالفت کې بعید لري دي وليعلم الذين ودد بار چې په اشیا کسان اوت العلم چې ورکړی شوی د علم انه چې بشک دا ان دغه حکم الحق دا اشتیاد من ربک استاد رب طرفنا فیؤمنوا بذ ایمان راوړي به باغ باندې فتخبتا نبی ټټ شي له هغه د پارا قلوبهم زړه د اغوي ان الله د پارا وان الله بشک الله تعالی لهاد الهدایت کون کړي الذين وخلق د پارا امنوا چې ایمان راوړي وی الی صراط مستقیم د غلا رسیدي طرف ته ولا يزال هر مشبوي الذين وكسان كفروا چې کافران دي فی مرجه بشکی دغه شک ختمي کینا منه د دینا حتا ترغه وخت پورې تاتيهم چراب شیدوی الساعه قیامت بغتتن اچانک ناصابا او یاتيهم یا براشدوی عذاب او عذاب یومن د اغورز عقیم چې سپیره ته ویل کی شنډا الملک حکومت په بادشاہي بو یوم ایذن بدغه ورځ لله الله د پاروي يحكم وغب فیصله وکي بینهم د دې په منځ کې فالذین بسغه کسان امنوا چې ایمان راوړي وي او عامل الصالحات او عملونه کړی وي نه فی جنات د په باغونو کې وي النعیم د نعمتونو نډک والذین وغ کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا او دروغ وګڼل به آیاتنا زم آیاتنا فاولائک بسمدغه خلق دی لهم چې دوی د پاره عذاب عذاب مهین سپکون کې والذین وکسن هاجروا چې هجرت وکړو په سبیل الله د الله بلاره کې ثم بیا قتلوا اغي مړکړل شول او ماتوا یا خپل مړ شول خپل مر لا يرزقنهم الله زرد چې خامخه لام د تاکید لپاره ده خامخه رزق باور کی دوی تعالی رزقا حسنا رزق خیستا وان الله بشکل تعالی له هو اغد خیر الرازقین ټول نه بهتر رزق ورکون کې لا يدخلنهم دې لپاره چې داخل بکی دوی مدخلن په داخلولو يرضون او اغذ کی يرضونه چې دوی به خوشاليږي خوشاله وي باغی باندې وان الله بشکل تعالی علیم بوغه حلیم صبر کون کې ده ذالک دا ومن اوغتوک عاقبا چغه سختی وکي بمثل پشان ما ده هغه عوقبا چې سختی کړي شي وي به په باندې ثم بیا بغیا ظلم شي علیه باغ باندې یعنی چا باندې چې زیاتی وشو په مقابله کې هغه بدل واغستو او مغه مرزاتی په وکړه څومره چې بکړیو هغه نو ورستو بیا زیاته وکړه مزید نقصان ورسو یا غړم بني ورسو نقصان ثم بغي عليه بیا ظلم وشو ان بیا زیاته وکړو په هغه بدل کې
چې کوم یې غسته ویو واري نو لا ينصرنه نو خامخ مدد بو کې الله تعالی د هغه اچا سره چې زیاتې شي وي الله ولا تعالی ان الله بشکل تعالی غفور غفور لعفو دا ما فی کون کې دا غفور او بخون کې هم ده ذالک دا بان الله تعالی تعالی یولج الليل ننباس شفا فی النهار بورز کی ویولج النهار او ننباس ورزا فی الليل پشپکی وان الله بشکل تعالی سمیع اوریدن کې ده بصیر اوریدن کې هم ده ذالک دا بان الله تعالی هو الحق وما حق ده وان او بشک ما هغه يدعون چې دوی را بلی دوی د دعاګانې غواړي من دوني سوا د الله تعالی نه هو الباطل دا دروغ دي وان الله بشک الله تعالی هو امغد العلی وچت الكبير او لوی ده علم ترى آیاتان دي کتی دلی ان الله بشکل تعالی انزل نازل کړي دي من السماء اذ اسمان نما ان اب فتصبحوا بشي الارض زمکا مخضره تکشنا دغه په نتیجه کې ان الله بشکل تعالی لطیف مهربان دی ډیر بارک بین دی الله تعالی خبیر او خبر هم دی لهو هم دی الله تعالی د پاره دی ما هغه فی السماوات چې باسمانونو کې دی او ما هغه هم دی فی الارض چې بسمکه کې دی و ان الله بشکل تعالی هو الغنی او هغه بنیاد دی مالدار دی الحمید صفت کړي شوی دی علم ترى آیاتن دی کتی دلی ان الله چې بشکل تعالی سخر تابع کړی دی لکم تاسو د پاره ما هغه فی الارض چې بسمکه کې دی والفلک او کشته هم تابع کړی دا تجری چې رواني دي په البحر په دریاب کې به امره په حکم د هغه ويمسك السماء او را ایثار کړی د اسمان اندا چې ان تقع دا چې پرینوزی علی الارض بسمکه باندې الا مگر باذنه په حکم دا هغه ان یو خبر اپریوزی او هغه حکم به الله کوي ان الله بشکل تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف نرم کو نرمی کون کې رحیم مهربان هم ده وهو الذي وله غزات احياكم چې ژوندۍ کړی تاسو ثم بیا یمیتکم لکی تاسو ثم بیا یحییکم بیا ژوندۍ کی تاسو ان الانسان بشک انسان لکفور خامخنا شکر ده لكل امه نهر یو امت لپاره جعلنا موږ جوړ کړی دا من سکن طریقه د عبادت هم چې دوی ناسکوه عمل کوونکي دی باغی طریقې فلا ينازعنك بذوی دی جګړه نه کوي تاسو سره په امر پکار کې ودعو او تبلا بلن ورکوا الى ربک درب طرف ته خلقتا انك بشکت العلا هدن بسملار باندې پته یې په هدایت مستقیم سم باندې یا بلا رسم باندې وان او کچری جادلوکا دوی جګړه کوي تاسو را فقل بس او یا الله ولا تعالی عالم خبه ده بما به زبانه تعملون چې تاسو کوي الله ولا تعالی يحكم فیصله بو کی بینکم استاس ومنس کی یوم القیامت برز قیامت فيما باغ معاملہ کې کنتم چې وای تاسو فيه باغی کې تختلفون چې تاسو به اختلاف کوو علم تعلم آیات د پته نشته تنه خبر ان الله جل بشکل تعالی يعلم اغه بوهی ما باغ شی باندې په السماء چې بس مانونو کې دي والارض وبسمکه کې ان ذالک بشکل ټول فی کتاب دا په کتاب کې دي لوح محفوظ کې دي لیکلي شوی ان ذالک یقینا علی الله فلا طلبن یسیر آسان دي ويعبدون او دوی عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه شی لم ينزل شنه نازل کړي به باغ باندې سلطان انت دلیل وما او هغه ليس جنشتا لهم دوی ته به باغ باندې علم سپوها وما للظالمین او نست ظالمانو د پاره من نصیر څوک مدد کوونکې واذا هر کلا تطلع چلوستلی شی علیهم بدی باندې آیاتنا زمون آیاتنا بینات واضحه تعرفون تب پیجنی فی وجوه الذین قمخن او خلقو کې کفر چې کافر دي المنکر ناقخی تب وګوري بیا چې هغه باندې بد لګیږي دا یکادونا نجدیدی دوی یستون چې حمله وکي منګولي اولګي بالذین بو خلق باندې یتلونا چلولی علیهم بدوی باندې آیاتنا زمونږه قل تورته وایا اف انبئکم آیات خبر کم تاسو بشرن ډیر بد من ذالکم ددینا د تاسو ته چې غصه در ولی او د آیاتونه در باندې بد لګي او تا مخ په تور شو او غصه شوي په نو تاسو ته دینه بدترین حالونه خیمه چې هغه تاسو مخونه ډیر زیات تور کې ډیر غصه کی النار هغه اور ده وعدها وعده کړی دا الله تعالی د هغه اور وعده کړی دا د هغه الله ولا تعالی الذين ابو خلق سره کفروا چې کفر کړی دي وبئس المصير اور ډیر خراب دی د ورتلو دی
یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیان کړی شوی دی مثلا یو مثال فاستمعوا بس وګ ورته کېږي له اغتا یو مثال الله بیانوي او اضافي خبر الله کوي خط توجه سره واوري الله وی فاستمعوا خط توجه کوي خشوق سره واوري ان الذين بشکا کسان تدعون چتا سیر بلی ان دعاګانی کوي دا غینا من دون الله سوا د الله تعالی نه هر څوک چې راغواړي خو چې الله نه بغیر که فرشتي دي که پیغمبران دي که نیکان دي که سبرګان دي که ولیان دي او که بوتان دي او که قبرونه دي وغیرہ هر څه دي لن يخلقوا هیڅ کله په پیدا نکی اغوي ذبابن یومچ ولویت تمعو او اگر کدا ټولم پیرا جمع شي له په جوړول د اغه باندې یو مچ نشي جوړول یو مچ او بیا لا فرمایي چې مچ خلاصه کوي و ان او کچری یسلبهم سلب کی د دوینا وې تختې د دوینا الذباب دغه مچ شیئا شیء لا یستنقذوه خلاص بنکی اغه شی د مچنا منه د مچنا خلاص بنکی اغه شی منه د مچنا یعنی مچ کده خلی کی یا کومه طریقې سره جگہ کم شی راخلی هغه در واغستو او هغه په ځای کې او په خلی کې هغه ګډ شو نو هغه هم تنه شي راغسته اگر کدا څومره چې دوی را بلی سوا د الله تعالی نه دا ټول پیرا جمع ولې نشي او بیا الله فرمایي ضعفا کمزور ده بیوسه ده الطالب غختن کې والمطلوب چانه چې غختل کیږي دا دواړه کمزوري دي دا څوک چې غواړي دام کمزور ده او دا چانه چې غواړي دعاګانې دام کمزور ده او بیا الله تعالی عجیب آیات دې په سبا چې ما قدر الله قدر ونکو دی د الله وې نه پېژند الله خبر نشو د الله نه الله یې ونه پېژند ذکر داسې کوي او دا اصل علم دی اس علم بنیاد عمده ده چې الله پېژني چې الله نه پېژندلې کده د هر څومره په غټ علم کړی وي خدا به علم لري او چې الله پېژندو نو ته د الله معرفت نه حاصل شو دا ټول نه علم دی به چې انسان د تابعداري ما قدر الله قدر ونقل دوی د الله تعالی حق قدره څنګه چې حق دی غسرا وای نه پېژند الله څنګه چې دا پېژندل حق دی تعظیم ونقل دوی د الله څنګه چې د الله تعظیم کول حق دی یو ونه منلو الله څنګه چې یو منلو حق دی هغه دې سره هر معنا چې الله سره مناسبه غني هغه مناسبه ده ان الله بشکل تعالی لقوی تر ورد عزیز او غالب هم ده الله ولا تعالی یصفی غرقه من الملائکه د فرشتونا رسلا پیغمبران یعنی استازی پیغام رسانی کون لپاره ومن الناس ودخلقنهم لك الله تعالی د فرشتونا جبرئیل علیہ السلام خو کړو هغه به هیوللا او د خلقنا الله تعالی د آدم علیہ السلام نواله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خپل وسلسله ده خو کړو د پیغمبري لپاره ځکه چې الله سورۃ انعام آیت نمبر 124 کې یو سل تلروشتم 124 کې الله تعالی خودلی دا خبره چې الله يعلم حيث يجعل رسالته الله پویږي په د باندې چې کم دې کې خپل پیغام رسانی فټ کړي چاته ور کوي او بشک الله تعالی ان الله بشک الله تعالی سميع اوریدون کده بصیر اولیدون کده یعلم اغه پویږي ما باغ سبانه بین ایدیهم چې دې پوړان دي او ما او باغ سبانه هم پویږي اغه خلفهم چې دې نورست دي و الى الله ولا تعالی د بار ترجعو ورګ واپس به ورګرځول شي الامور ټول کارونه د ټول کارونو فیصله یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو ارکعوا رکوع کوي واسجدوا سجدوا کوي واعبدوا عبادت کوي ربکم ذخل رب وافعلوا الخير او کارونه کوي نور هم د نیکی لعلکم ذ پارا چې تاسو تفلحون کامیاب شئ سجده بیا وجاهدوا او کوشش کوي jihad کوي فی الله اذا الله فلا رکی حق جهاده لک څنګه چې د jihad کول حق ده او دې کله فرمایي چې jihad کوي تاسو به د قران کریم ذریعہ سره یو لفظ jihad ده یو لفظ قتال ده jihad آغاز ده قتال انجام ده د الله د دین غلبول د پاره چې هر کوشش کول دي دا jihad ده او د دې په انجام کې چې کله رکاوټ راشي او نور تاسو په دې کار کې مخکې ته کولای نشي نو دې باندې چې کومه جګړه راځي هغه ته قتال دا آغاز او هغه انجام هو اجتباکم هغه غره کړی تاسو وما جعل او نه له جوړ کړی علیکم تاسو باندې په دین کې من حرجن ته تنګي مدین دې کې تنګي نشتا ګرانواله نشتا سختی نشتا په دین کې اسانواله ده نرمي ده پکې
ملت ابيكم دا دین دستاسو د پلار ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام هو اغا ان هم اغا او ماغا الله تعالی سماکم نوم درکړه تاسو ته پتا سو باندې نوم یې خود دی الله تعالی المسلمین د مسلمانانو نو چې الله در باندې مسلمان نوم خود دی نو تبل نوم بیا بازار باندې مګدا او دا بهترین نوم دی د نومونو نه من قبل وړاندې دینا ان دې قران نمخ کې هم د قانونو او فی هذا او په دې قران کې هم د قانون دی ليكون دې لپاره چې شی الرسول پیغمبر شهیدن گوا علیکم بتا سبحانه وتكون او شی تاسو شهدا گواهان علی الناس بنور خلق باندې نور خلق ته دعوت ورکړي چې هغه اومني ډېر خدا کنه مانی نو قیامت کې باغی بهانه نشي کولای استا گواہی بالا په قبول کی بیا فاقیم الصلاة بس قائم کے منذ وآتوا الزکاة ورکی زکاة واعتصموا او مضبوط ہونی صحیح باللہ اللہ تعالی فلا تعالی په دین باندې منګولې او لګوي هو او هغه مولا کوم تاسو ملګری دی کارساز مددگار دی فنعم المولا بدر بهترین ملګری دی ونعم النصير او ډیر بهترین مدد کوونکی دی بسم الله الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير